بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زد علوا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه په مخکې سبق کې وی چې دلالت تعریف مصنف وکړو، بیا د دلالت الاول دوه قسمونه، لفظیه غیر لفظیه، بیا د لفظیه وضعیه قسمونه، او دې چې مطابقت دې تضمنی دې التزامی دې بیا اهل بیان والا صرف دلیل مطابقت ته جره دا دلالت وضعیه وي، او دینو تضمنیه او التزامی ته دلالت عقلیه ورته وي. او دغه چې دي مناطقه هغه دې درې وانو ته جره دا وضعیه وي او طبيعيه او عقليه. دا کوم چې دغه خلافي د عقل د طبيعيه او د وضعيه خلاف نه ته عقليه وي. پوه شئ؟ بیا په دې باندې اعتراض چیرې کا زبردستی او څه کوم چې بای باندې درون دلالتونه مثابتي نو تعریف دي جامع معنی نه ده، نو چې قید د حیثیت په ملحوظ ده. وس په دې دای کې را خبره کړو دلالت التزامی کې کنه، نو دل کې د لزوم نه څه شی مراد ده. نو لزوم دې ته ویل کېږي چې کله ستا یو خبره دی وکړه او ستا په ذهن کې یا په خارج کې یو بل څیز راغی دا سره لازمو دا راتلل وسره سو لازم دې ته لزوم ویل کېږي. د لزوم اول دوه قسمونه دي، یو لزوم ذهني دی، یو لزوم خارجي دی. پوه شئ؟ نو کله چې ته کله یو څیز وې نو ستا د ذهن ته به په ذهن کې به هم یو څیز راشي او د دې څه چا به سره لازم وي، او یو په خارج کې هم د دې لپاره څه شی راشي. لکه ته دا چار عادت نه دا جفت جفت، نو چې کله تا چار وې نو ستا په ذهن کې لکه څلور سيزونه راغلل او یو دای سره دا جفتواله چې نن دا راغی، نو ګوره د دې دا لزوم دا جفتواله ستا په ذهن کې راغی او د دې خارج کې هغه څلور نه دا لزوم خارجي شو. کله د چې لزوم خارجي وي او لزوم ذهني نه وي، لزوم خارجي نه وي او لزوم ذهني وي، صرف لزوم ذهني وي. لکه ته وډون سره نوډون هغه ته وي چې د کم کس سترګې وي کنه، سترګې هغه کار نه کوي، سترګې کار نه کوي نه صحیح وډونی نو ستا وي وډون نری سره په ځین کې ستاره خبره راځي چې سترګې به یو خو سترګې کار نه کوي، دسته په ځین کې راځي په خارج کې غوړه کډون او غیر وډون د دوانه جن دی بل متضاد دي، منافات دي پکې. او یا به لزوم خارجي وي لکه ته چې تورواله د دغه د پاره کارغه د پاره تورواله. پوه شو به باندې یو دا شو لزوم خارجي او لزوم ذهني پیژنو. دویم در ما ته ګوري کتاب ته به ورسره ګورو ان شاء الله. یو د لزوم بین او یو د لزوم غیر بین. لزوم بین دي ته ویل کېږي چې کله ما یو ټکی وي او داغي سره چې کوم څه لازم هغه ډایرکټ تاسو ذهن ته راغی دې ته لزوم بین وایي. او لزوم غیر بین معنا واضح ها، لزوم غیر بین دي ته ویل کېږي چې کله تاسو په ذهن کې یو خبر رااله د دې سره د کوم څه لازم دی هغه تاسو په ذهن کې ډایرکټ نه راځي بلکې په وسایط باندې راځي، په قرائن باندې راځي. مثال به صحیح لکه ما تاسو ویل کچې دا زید جواد، زید سخی دی، زید سخی دی، نو دا خبر چې کله تا واوریدله چې زید سخی دی جو بس د دې چې کوم معنا او مطلب دی چې لکه دی بل کسي چې سخاوت څه پیسې بخلق لور کوي وراګونه بخلق لور کوي ملمانه به ډیری. پوه شئ؟ نو د سخاوت سره مل مستوب لازم دی، سخاوت سره روټي ورکول لازم دي. اوس ما تاسو وی زیدون کثیر الرماد، زید ډیرو ایرو والده، اوس ډیرو ایرو والده د دې مطلب هم سخاوت ته خو لکه په وسایت سره چې ډیرو ایرو والده دغه چې ډیر اور والده اور والا ولې دغه چې پخلې دغه پخلې ولې کې دغه چې ملمانه راځي ملمانه ولې راځي دغه چې سخی دی نو هغه زه ته ورسېدي سخی دی. پوه شو به معنی نو د کثیر الرماد سره سخاوت لازم دی، خو د دې چې سخاوت ولا مان تغل نه با وسو وسایت او قرائن سره اخلي. پوه شو به معنی نو لزوم بین او لزوم غیر بین دا تاسو یې ځکو دا یې ځکو لگا ها اوس دی وی کنه چې دلالت التزامی لپاره لزوم چې نه دا شرط ده. نو موږ وایو چې د دینه مراد لزوم دی، برابر خبره ده که لزوم بین وي او که لزوم
غیر بین وي او مناطق وي چې لزوم په کم ځای کې راشي ندینه و مراد لزوم بین به مراد وي لزوم غیر بین به نه وي مراد پوه شو به باندې موږ وایو کله دین صرف ته دغه لزوم بین مراد واخلې او غیر بین مراد وانخلې لزوم بین واغې ته چې هغه ټول یو شان دي او دلته کې دی ویلي دي چې ایراد هو علم څنګه ده ایراد المعنى الواحد بطرق مختلفه نو چې طریقې مختلفین او هغه چې کم بین پای کې نور طریقې نه راځي او دا طریقې مختلفه په کې حل راځي چې کله هغه غیر بین وي چې بعضي واسطې من نږدې وي او بعضي بلري بعضي کې بدو کوي بعضي کې بدري کوي او بعضي کې بسلو کوي وي بعضي په منګه په کرایې سره استعمالو بعضي په تشبیه سره استعمالو بعضي په مسلسل استعمالو پوه شو به باندې په دې باندې پوه شوي आवाज نه راځي پس وګورئ کتاب ته وشرطه الالتزام او شرط التزام د پاره داره د دلالت التزامی د پاره شرط ده اللزوم الذهني لزوم ذهني ولو لاعتقاد المخاطب العرف دا بیا هم خطصنا اگر چې مخاطب په اعتقاد کې د عرف د وجه نه دا لزوم ذهني څه ته وایي کون المعنى الخارجي چې معنی خارجي کېدل من بحيث بدي حیثیت سره يلزم من اصول المعنى الموضوع له چې لازمي کې د اصل دل معنی موضوع له نه پدین کې حصوله فی اصل دل لري پدې کې چې کله دا معنی موضوع له استاد ذهن دراله نه نو دې سره دغه څه استاد ذهن دراغه او دې ذهن ته چې د لزوم راځي نو اما علی الفور یا ودا ډایرک راځي یا ودا سره راځي چې ډایرک راځي دې تاسو وي لزومي وی لازم بین او بعد التأمل في القرائن والامارات او یا بدا راځي ورسره تأملنا په قرائن او په علاماتو کې نو دې دا بیا سوای आवाज راځي حضور می غیر مجید وس دی وی چې دلته کې مراد وس د دې د خپل خبره وکړه چې د لزوم نه مراد عام دی که لزوم بین وي او کسوي او مناطق د لزوم نه مراد ساخلی आवाज نه راځي کنه بچا باندې وای تاسو ته خو درځي خو دل لرغله دا ولا سار دی وليس المراد باللزوم او نه مراد د لزوم نه عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزامي دا مدلول التزامي د تعقل نه جداواله نه کېدل شاته راو معنا شروع کړي د دلالت التزامی د مدلول التزامی د تعقل معنا په عقل کې راتلل دا غینا عدم انفکاک عن تعقل المسمى دا ذهن کې راتللو د مسمى نه په ذهن کې اصلا بالکل عن اللزوم البين المعتبر عند المنطقين ګوره د دې خبرې مطلب دا دی چې ما ته وی د لزوم نه مراد عام دی که لزوم بین یا که لزوم غیر بین وي اوس مناطق وي چې د لزوم نه مراد هغه څه دی چې کله تا دا معنی موضوع له دی وي دا لازم مدارک ستا ذهن ته راځي یعنی لازم بین به مراد وي څه به مراد وي نو یې اعنی یعنی د دې وليس المراد وي د دې خبره ټول مطلب سره یعنی لزوم بین المعتبر عند المنطقيين چې دا معتبر دی چا باندې معنی وې کله لزوم نه مراد لزوم بین واغستو نو څه خرابي براشي خرابي به دا راشي چې لزوم بین تا وي یعنی هغه معنی موضوع له دی وي د څه کوم څه لازم دی هغه بین دی واضح دی نو یو څه دی کنه هغه ډیر نشي کېږي یا په مختلف اعتباراتو سره نشي کېږي نو بیا په علم المعانی کې د لزوم دا ټکي اغستل دا بیا صحیح نه دي او دلته په تعریف کې دی ویلي دي چې طرق مختلفه فی وضوح الدلاله علیه نو دا طرق مختلفه به حل راځي چې کله د لزوم نه مراد ته لزوم بین وانق دي واښوي نو یې و الا کچرته دې نشي مطلب څه نشي یعنی د لزوم نه مراد عام وانه غسته شي بلکې د مناطق او په شانتي څه صرف مراد واغسته شي لخرج كثير نقام قابو جدير من معاني المجازات والكنايات غير معنی د مجازات او د کنایات عن ان يكون مدلولات التزاميه بریو جدي مدلولات التزاميه دي ولکه پوښښ به دي معنی لکه ما تاسو کثیر الرمات او کنه په سو واسطو ما انت دا ورسېره ولما تأتى الاختلاف وکل چراغ اختلاف
او کله چې راغله اختلاف بالوضوء فی دلاله الالتزام ايضا لکه پوه شو به منی چې لکه موږ تعریف ویلو کنه نو په تعریف کې موږ ویل نو چې په وضوء دلالت کې بدغه طرق چې دا بسوي مختلف به وي کنه وتقييد الاخا او وصل لګي دا وی کنه چې دا خبره قد مجوز ده ما خبره کوي ما چې تاسو لزوم په دوه قسمه نه لزوم ذهني او لزوم خارجي نو ایدل کې د مصنف رحمت الله علیه د لزوم ذهني سره د ذهني قید لګول لري د دې لګولو څه فائدہ ده ورته دا تو شرط اللزوم الذهني ولو کنه نو د لزوم د سره د ذهني قید لګولو فائدہ سره نو د ذهني قید لګولو فائدہ ده چې د دین لزوم خارجي اوزي لزوم خارجي دي نه وتقييد اللزوم بالذهن او د ذهن سره د لزوم د مقید کول اشاره ده الى انه لا يشترط اللزوم الخارجي چې نه د شرط کړی شوی لزوم خارجي کله عامه لګړون سره لري لړون سره لري فانه يدل على البصر التزاما دا التزامي تور باندې پستر ګمان دلالت کې په نظر باندې دلالت کوي لانه عدم البصر لغا عدم البصر صدوي اما من شان يكون بصيرا چې د شان دا وی چې د لیدونکو شي ما تنافي بينهما في الخارج سره د دین چې د غوڼو په منځ کې تنافي ده ما ته وګورئ یو د بصیر مانسا لیدونکو ایو د عدم البصر چې هغه کې د لیدل ده نشي کوله لیدل کوله په پښتو کې مونږ وایي دا سړی لیدل کوله شي او دا سړی لیدل نشي کوله نو دا لیدل ټکه په ړون کې عمره او په روح کې عمره کنه سره د دینا چې لکه د ړون او د روغ په منځ کې منافات دي خو چې کله ته دا بصر وې نو التزام خارجي بستا په ذهن کې خامخا نه برازي او د دوانو په منځ کې سری منافات دي لکه پوه شو به معنی ها په دې معنی پوه شوي نو ځکه وای دا لزوم سره د ذهني قید لګول لري چې لزوم خارجي ته نه دی مرادو نو یا وګورئ وتقييد اللزوم بذهن إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي كالعمى لقرون فإنه يدل على البصر التزاما ذکر دا التزامي تور باندې او بصر باندې دلالت کوي لأنه عدم البصر ذکر عدم البصر څه وي عما من شان يكون بصيرا چې دا شان دا وی چې د لیدونکو نه لکه پوه شو چې لیدونکو ما تنافي بينهما في الخارج سره د دې نه دوه په منځ کې څه دی اختلاف ده تنافي ده منافات دي بګي ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني فكانه اراد باللزوم اللزوم البين وذوي کنه چې علامه ابن حاجب رحمت الله علیه دې چل کړه دې چې هغه د دې لزوم سره لزوم ذهني کې چې نن دا لګول لري نو هغه وي هم دا غینه مراد لزوم بین اغستل لري هلګي څه مراد اغستل لري لزوم بین اغستل لري پوه شو به معنی ها هغه مراد څه اغستل لري لزوم بین او من نازع چې اختلاف کړه جګړه کړي دا چې اشتراط اللزوم ذهني په اشتراط د لزوم ذهني کې مراد نه نسوک ده علامه ابن حجب لاندې ورته لیکلي فكأنه اراد باللزوم گویا کې چې د اراده کړی دا په لزوم سره د اراده کړی په لزوم سره سو اللزوم البین لکه پوه شو به معنی دی وای چې ابن حاجب رحمت الله علیه د لزوم ذهنی نه مراد اغستل لري هغه لازم بین ته مراد اغستل لري لکه پوه شو به معنی بمعنى یعنی معنی دا عدم انفکاک تعقله عن تعقل المسمى چې کله مسمى ستا په عقل کې را لاله نو دې سره دغه څه دغه معنا به ستاره ذهن نه جدا کیږي پوه شوي چې مسمى کوم څه چې نوم غستل لري ته وی سکولو نو د سکول سره بستا په ذهن کې دا راشي چې بدی کې به استادان وي بدی کې به کمرې وي بدی کې به کرسي وي بدی کې به هر څه چې دا وي ته مدرسه نو مدرسه کې وتا ته ټول واجب صاحب ذهن کې راځي کتابونه برازي کلاسونه برازي استادان برازي طلبه برازي والمصنف الګه په دې باندې پوښوي وسوي کنه چې والمصنف اشار الى ان ليس المراد باللزوم الذهني اللزوم البين مصنف رحمت الله علیه اشاره وکړه چې لزوم ذهني نه مراد لزوم بین نه المعتبر عند المنطقيين کله چې معتبر منطقيان سره کم چې معتبر منطقيان بمنه ولو لاعتقاد المخاطب بعرف اگر چې مخاطب اعتقاد د عرف د وجه نه مطلب دا کنه مخاطب دی اعتقاد دا د عرف ته وجه عرف بیا عام دی یو عرف عام دی یو عرف خاص دی عرف عام دی ته لګي چې واضح داغه عام خلق وي
او واضح داګه یا نه معلومه یا عام خلک پیدا دي او عرف یا واضح داګه نه معلومه دي عرف عام او عرف خاص ته وي چې یو خاص خلکو هغه وضح کړی لکه نحویان او منطقيانو پوه شئ لکه تاوی کنه نحویانو لکه عرف خاص مطلب لکه ته کلمه نو کلمه دی وینو ته چې یا به اسم یا به فعل یا به سوي د دین علاوه بل څه شي کې نشي کېږي کنه یا ته دا فعل ماضی دی نو چې ماضی دی وینو ته بیا په ځین کې دار چې یا به ماضی الاول څه یا به دویم یا به دریم یا به اخري دغه ولو لاعتقاد المخاطب بعرف اگر چې د مخاطب په اعتقاد د عرف د وجنه د عرف د وجنه لو كان اللزوم يعني كچرتوی دا لزوم مما يثبت واغه چې ثابت دي در اعتقاد بسبب د عرف عام باندې بسبب د عرف عام اذ هو المفهوم من اطلاق العرف چا فهميږي د عرف د اطلاق نه او غیر یا بغیر دا غیر وي يعني له فرقات كالشرع لك شريعه شو واصطلاحات ارباب الصناعات وغير ذلك او دا شان اصطلاحات د ارباب د فن او یا د کاریګری او نور د دینه لکه پوه شو به معنی خلاصه دا شو کنه چې دلته په دلالت التزامی لپاره دا کوم لزوم چې دی کنه نو دینه مراد څه شه دی نه دی چې د لزوم نه مراد لزوم ذهنی دی لزوم خارجي ته دی مراد او د لزوم ذهنی نه مراد لازم بیان دی غیر بیان ته نه مراد مناطق د لازم نه لزوم ذهنی نه مراد لازم بیان اخلي لازم غیر بیان ته نه اخلي دی وایي چې د لازم بیان ته مراد څه کوي ک لازم غیر بیان دي لازم بیان لازم عام دی بیان یا غیر بیان وي کلازم بیان دي ته مراد واغه سو لکه څنګه چې مناطق اخلي نو بیا هغه زمونږ خبره نه پوره کوي ځکه چې د بلاغت په تعریف کې ویل د علم البیان په تعریف کې چې یو معنا په مختلف طریقو سره راوړل چې بعضی بګي د بعض نوازي او بعض واضح نه نو چې بیان نو هغه بیا ټول یو شان دي په وضوح کې او بیا دغه نه پوه شو مې معنی او دوی مې دا وی چې د لزوم نه مراد لزوم ذهني دی لزوم خارجي دا نه دی په دې خبره باندې پوه شوي او دغه خبره چې نه لکه پدې کې او دا چې لکه د خلق د اهل بیان مالا دوی چې د عرف خیال ساتلای عرف به بیا عرف عام یا به عرف سوي عرف خاص پدې پوه شوي واړو شامل